کافر روان شو د سورې نه کوم ورکا او ټول نه مخکې او چې کوم لار مدینه منورې ته راوړله دا به په سر کې ودرېده تورې د دین کې راوباسله په لاس کې یې داسې ونیوله او چې کله پلار رانږدې شو ودرېږه رسوله که قدم دې اوچت کړو زما د قسم پر دې اثر باندې وویل او دې تاسو ووایي دا نبي علیه السلام دا ملګرو ته ذلیله ویلي زما د بارک قسم یې شاه ووایي چې د اثر نه وومه ووایه چې زه ذلیل یم او نبي علیه السلام د هغه ملګري دا معزز دي پلار ته ولاړ ځکه د الله د حبیب مقابله کې پلار ولاړ دی پلار ورته وکړی نو خو پوه چې دا خو د نبي علیه السلام سم عاشق دی پلار ورته ویل یو نه خبر پلار ووایي زه ذلیل یم او نبي علیه السلام معزز نه تیز ووایه تیز چې دا ټولې ووایي ما څه په ودرېدل بیا ووایه هغه وایي زه ذلیل یم او نبي علیه السلام زما ملګري معزز خوند یې ونه کړی زړه مې ناله سوړ شوی په درېیم ځل بیا ووایه خو د دې نه مې تیز ووایه په درېیم ځل بیا ووایي بس که اوس خو به راځم وایي نه تا خو ځان ته ذلیله ووایي او فیصله به تا خپله کړې ده چې ذلیله به د مدینې نه وځي او ته ذلیله خپله دې ځان ته ووایي اوس خو دې صرف سر بچ شو مدینه کې خو قرآن قدر نه کېږي نبي علیه السلام رحمة للعالمین دی نبی علیہ السلام ورته وایي عبدالله ډېره سړي چې زما عبادت وکړی پرېږده پرېږده چې نبی علیه السلام رحمة للعالمین دی چې کله مردار شو عبدالله ورته وایي نبی علیہ السلام سیرت دی که نبی علیہ السلام اخلاق درته وایم د نبی علیہ السلام بیبي باندې د زنا تهمت لګولی دی یو میاشت نبی علیہ السلام جړولی دی زمونږ مور بیبي جړولی ده او بکر صدیق جړولی دی دې ظالم په تهمت لګولی د زنا عایشې زمونږ مور بیبي باندې هغه الله رب العزت د هغې د برکت دپاره صورت آیتونه نازل کړل دومره زیاتې نبي علیه السلام سره څومره ډېر کړی دی او چې دې کله مردار کړ نو دا زوی راغی نبي علیه السلام داسې ناست و بهرحال د هغه په زړه کې خو د یو بچي په بدن کې د یو بچي زړه و او بهرحال زما پلار خو ډېر غټ دښمن دی د الله او د هغه د رسول خو بیا هم په دوزخ باندې پرېږدو نو باندې نبي علیه السلام ته وایي یا بیا د الله رسوله ستاسو او دښمن او د مسلمانانو غټ دښمن زما پلار مړ شو او زه که ستاسو غټ دښمن وم الله به ورته ډېر پکار دی دا کوم کمیس چې دی په بدن اوس دی دا وله راکړئ چې دا په دې دا وکړه کفن کې واچوم کېدای شي الله پرې رحم وکړي د نبي علیه السلام بیبي باندې وله د زنا تهمت او څومره سخت دښمن که مونږ تاسو وایي چې یاره سم اوس ورځي اوس چې ورته دیلې وکړم او تیل پرې واړو نبي علیه السلام پاکه پرې خپل کمیس وباسه او دا ورته وایي نبي علیه السلام وایي چې یو درخواست کول کوم وایي وایه عبدالله وایي چې جنازه به کوم تاسو وایي تاسو الله نه بخښنه وغواړئ کېدای شي تاسو په الله ګرانې الله زما پلار وبخښه وایي زه عبدالله وایي جنازه چې تیاره شي زه به جنازه راوړم ما ته بیا ووایه چې کله جنازه تیاره شوه نبي علیه السلام ناست دی وایي چې جنازه خو تیاره ده نبي علیه السلام پاڅېده چې څنګه ته عمر بن خطاب د ولې نه ونیسه ویې د الله حبیبه ولې هېڅ نه راوسو د الله دښمن نه به ته باندې نن به جنازه کې دی خو الله نه بخښي که ته ورله ډېر الله نه وغواړې نبي علیه السلام یې پرېږده عمره وایي که زما په بخښلو باندې الله بخښي زما دپاره قسم وي زه به د الله نه اویا ځله ده دپاره بخښنه وکړم زه به یو ځل نه په ده به اویا ځلې جنازه وکړم کالی پرېږده عمره نبي علیه السلام لاړ او په ده باندې چې جنازه وکړه نبي علیه السلام وایي ورېږه قبر کې ځو نبي علیه السلام دا نبي علیه السلام اخلاق دي دا سیرت جلسه چې د دې مقصد دا دی چې د هر څه په ځان کې راولو دا هسې راجمع کېدل نه دي چې بس نبي علیه السلام کیسې مونږ وکړې دا هر څه په ځان کې راولو هلته به صحیح مؤمن مسلمان جوړېږي کوو به که نه انشاءالله نبي علیه السلام قبر ته کوز شو ویلی که یې ما له په دې لاس وکړي
یکی ولې په خپل لاسو کې قبر ته خاوره وسپاره او څنګه چې د قبر نه راوچت شو زر کسانو په اوچت اواز سره وویل اشهد ان لا اله الا الله د ده د خاندان زر کسان په هغه ساعت باندې مسلمانان شول دا پیغام خیر ورسره لیدلي چې ده ورسره څومره زیاتې کړی نبی علیه السلام ورنه وکتل مسکر شو امام ما په یو جنازه وکړه څومره خلک الله د جهنم ورونه بچ کړل ما نه قصه لاړه دا د نبی علیه السلام سیرت چې موږ تاسو خپل جان مال وخت هر څه د نبی علیه السلام په سنتو باندې قربان د نبی علیه السلام سنتو سره مینه محبت موږ تاسو پیدا کړو په دې مجلس کې چې د جام ګیره نشته دی هغې خو نیت وکړي څوک څوک به نیت کوي چې انشاءالله زه به ګیره پرېږدم دا یو پټې ګیره به انشاءالله زه پرېږدم ګوره د نبي علیه السلام دا سنت داسې دی که نه ما سره په ایمان و ایمان سره خوند کوي که بد ښکارېږي په دې الله تعالی فرشتې پیدا کړي دي د هغې صرف دغه عبادت دی سبحان من زین الرجال بالوحا والنساء بالزوائد پاک دی هغه ذات چې ښایسته کړي دي سړي په ګیرو سره او ښایسته کړي دي سړي ښځې په زلفو او کمزور سره د سړي حسن په ګیره کې او د ښځې حسن د سر په ویښتو کې تاسو په ایمان وایئ که د دنیا د ښایسته نه ښایسته مالدارې نه مالداره ښځې او په سر باندې یو ویښتنې ګنجۍ څوک یې قبول کړي قبول کړي څوک نه ځکه د ښځې حسن په سر په ویښتو کې دی او عقیده دې درته وایم د حسن الله تر مرګه پورې حفاظت کوي باقي ساتي ما ته به یو بوډۍ داسې وښایي په دې ټوله دنیا کې چې هغې ګنجۍ دا ساري مخې نه خالي شوي داسې ورته وښایي ستاسو نیاګانې په کورونو کې خپلې کوسۍ ولا نوسۍ کوي که نه کوي او یو ګناه به راته وښایي چې دا هر څه جوړېدلي یو خو کوسۍ که نه جدا خبره ده د هر ځای د دې سر نه موټروی جوړ شي خو ډېره دومره ښه زبردست ده دي که نه سر اخته لاړه دې کې اوس نشته تو ورپسې هسې لګېدلی ده ځان له جیب سره ډوډۍ او ځان هر وخت ورپسې شیمپو او څه څه پرې خرچې پرې کوي دا ګیره همیشه دپاره وي دا بوډا سړي سر ویښته یو دي ګیره به زبردست وي او د ابۍ چې څنګه پیدا شوي او هغه ویښتې د هغه ځای نه بلکل نه راکېږي د تندي له خوا نه شروع شوي تشه ډوډۍ او د سر ویښتې الله باقي ساتي او تشه ډوډۍ شي بابا او ګیرې ښه پمبلي حسن به دې ګیره کوي یو ځان ښایسته کوي الله ته ځان ښایسته کوي یو صحابي دی د حبشو هغه مسلمان چې مسلمان شو نو د نبي علیه السلام عاشقان صحابه کتل یې چې لباس یې څنګه دی د نبي علیه السلام ډوډۍ څنګه دي هکه شان دی هر څه کول یو ځل د نبي علیه السلام یې ولیدل او داسې شان باندې کول د نبي علیه السلام ویښته داسې په شا باندې اړېدلي په میانځ کې یې نه غلي کوه نبي علیه السلام چې په شا واړول پخپله پکې لیکه جوړه شوه د نبي علیه السلام په میانځ کې بلکل نه یم هغه مې چې وګوره هر څه خو مې سنتو باندې عمل وکړو او هسې نه که مرګ راغی او دغه سنت مې پاتې شو د سر د ویښتو په سر کې خو مې لیکه نه وځي لیکه خو مې نشته هغه د افریقې د ملکونو حبشې وو د هغې کوزې کوزې ویښتې دا لرې لرې که نه یو بل کې نښتې بلکل نو هغه ورته وښودل هغې کې منګل خانوالې کې زماتېده هر څه یې ورسره وکړل په هغې کې لیکه مې که نه وته ډېر زیات خفه و ډېر شول چې دې ځانګې به بل څنګه وباسم یو ځل ناست و او ذهن کې راغی اور یې بل کړم یو سیم یې وکتل اور کې یې کېښود هغه سیم چې تک سور شو راوایسته دې ځای کې یې کېښودو هغه ګرم سیم په دې ځای باندې راکاږه په اسلام ګرم سیم یې راکاږه یو ملګری ورپسې رامنډه کړه وایي داسې کې اوس سرمن دې ځان له وسوځوله د الله بنده داسې کې ځان له تکلیف وکړي پرېږده وایي د سر د زخم به جوړ شي نبي علیه السلام سنت مې بدلې کړي وایي سم خوند یې وګوره اوس مې په سر کې لیکلي داسې د نبي علیه السلام د سنتو عاشقانو په اطاعت رسول کې ورته کمال حاصل نبي علیه السلام چې په څنګه وایي فورا پرې په هغې باندې عمل کوو عبدالله بن رواحه ته یو ځای پرې ناوخته شو
ये जो मैं बात माने वो समय को ज़रा पदेगा पदेगा नबी अलैहिस्सलाम मिंबर तौबा नबी अलैहिस्सलाम को बशोरा दे लोगों को मंडा मंडा रवाने मंडा नबी अलैहिस्सलाम दे मस्जिद नबी का निज़े दे गर्मी मौसम दे सख्त गर्मी दा और दार को गर्मी को नूर दे नबी अलैहिस्सलाम बजुमा के सरकसान दा सुलाड़ू नबी अलैहिस्सलाम ने तो वही हिजसो वही के नहीं अब्दुल्लाह ने वापस हम मंडा मंडा रवाने जुमा तरजी आवाज देला और वो थोड़ा से तो संगे वो फौरन पाकर मुशको के नास तेज मर्तली और मुशको के नास चकला नबी अलैहिस्सलाम उसको खुतबा जारी था चकला खुतबा और मुस्कदम शो दे नबी अलैहिस्सलाम सरा बेलाम शो नबी अलैहिस्सलाम और तेरा अल्लाह बंदा अब्दुल्लाह माहुता नबी इजलिसु खुमादन का कसान होता दन जुमात के जगह उलाओ अभी का मावे चकेने पनास तबाने खुतबा और अब्दुल्लाह का तो मानो भी जब पर सुबह पर तो मुशको के नास में तो रसा बेटा मिनू भी बेटा अल्लाह रसूल एक दासो दना का सामने दवेलू खुदा अब्दुल्लाह वक़्त सासो हुक्म नामा और सेला जतासो बिची के नहीं ता अब्दुल्लाह मजासो जो कदम ले बंदी अल्लाह अकबर नबी अलैहिस्सलाम इताअत रसूल के वही का कमाल हासिल हो यो ज़नाना तबदे हुक्म दशपश पकड़ाले आला मस्जिद नबी के साथ मंज़ला और ये तबदानो लगे दे चिवे का कंट्रोल शेखुना चोली वैदा इतने खबर देगा पर्दे को ना ले वैदा पाक ज़ैन के नास्ता से रखूँगा जुल्ते को हमारे चेक रहा बाले चेक रहा जाने के ऊपर के रातों को दस बच्ची वाले चेक रहा जाने कब बाले ज़नाना दा आगे जुल्ते यहूद निवले देर ज़वान ज़मीन के दियो बच्चे उसे रखे उसको इसको क्यों बस दाये उसे ज़वान ज़मीन अगर यहूद शहीद को और अब बदन वाले मजनवी के लोग का अमों के खबर मुश्किल जब आज़मान ज़मीन जुए सोमरा काले से यहूद पकेड़ को आगे दे शहीद रावले को नौसियो मौत द बच्ची न मार खबर वल्शी आगे बसती जड़ेशी वैसा बच्चे को मिश्र ज़मीन का मुख्तारों में थे प्यार के साथों साथ बाहर रामन डोरी जड़ेदा सवाल को भी समा बच्चे लगे थे अमों का गोरा जदोयत की बच्ची दमार खबर वाले तो मशरा खज़रा चेले आवाज़ तो सामने ताऊ योस्तर के कारणा और आवाज़ लगा पाते करे वाला मजबूरी योस्तर तो भी नेबाती बदे हालत के तो दूँगा पाता के जदोज़ुई दमार खबर वाले तो और क्या दूँगा साथा पाता आवाज़ तो जोश के राला वही ज़मान जुए फौज शबेले हया में ना फौज शबेले हया में जो नहीं था बच्चे में फौज शो समाज को नवा समाज बच्ची ना दोषी समाज हया क्या दोषी दस है ना नबी अलैहिस्सलाम अर्दा को कोई बस पड़ा नबी अलैहिस्सलाम हुक्म माने के सब कुर्बानो देवी बच्चे वफात शो चंद्रिका से खत्म शुरू वही नबी बकरी वाचोले वही खुशबुई लाड़ा खुशबुई को वाड़ा या ज़नाना ताज़ीर से चर्तनों वाला बले असलों मारा शेरा लेज़ान संभाल करे और तो वही ज़मान से में जुए नहीं मारते उनका पत्थर को भी तख्ती हुए उतना नहीं मुझे सालों मारा तो लोग लेज़ान संभाल करे वही आओ वही ज़मान लेज़ान संभालो तो इस हाजत और ज़रूरत में और अल्लाह हबीब फरमाई वही हम इज़हार बस सिर्फ दरी रज़े कोई दरी रज़ों न सेवा बना कोई सिर्फ कभी ज़नाने चिखावन मर्शी आगवा लस रज़े और सरोर में अश्ते वही ज़माने का ज़रूरत नो उम्मीद अल्लाह दा हबीब और सुन्नत माने अमल हो अल्लाह दा हबीब हुक्म बंदेशी अल्लाह दा हबीब हुक्म माने अमल दादा हबीब ज़नाना और दायरा दा हालो और इन सबों ने तासुब पर गरीबान के सोचो चीज़ पर कम जाए कि उलाग
नबी अलैहिस्सलाम څومره سنت دي چې هغه زه وکوم او زما په معاشره کې هغه زه بکېږي او د نبی السلام سنت مسلمان ختموي خپله عملا د جمله تاسو كم آيات ما هو الله رب العزة فرمائے قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے پیغمبر تو ہے کہ تاسو الله سره محبت کول غواړئ الله سره محبت دعوه کوئ فاتبعوني ورته وایئ چې زما اتباع وکړئ زما تابعداري وکړئ يحببكم الله الله تاسو خپل محبوب جوړ کړي ويغفر لكم ذنوبكم او الله رب العزة تاسو ګناهونه معاف کړي چې څوک دا وایي چې زه د الله محبوب بنده جوړ شم الله سره مې کامل تعلق جوړ شي د نبی علیه السلام سنت هغه چور دروازه ده اتباع سنت د نبی علیه السلام سنت هغه اپناو کا په یو سنت کې الله محبوبیت پټ دی یو سنت کې څومره چې سنت سیوا کېږي عمل دومره به ښایسته کېږي الله ته به نږدې کېږي د سنت مثال د کالي دی ناوې چې تیاروي چېرې دا شونډې خاوند ته ښایسته ښکاري شي نو هغه ولې سرېږي او سترګې تورې کړي چې د لچو باندې د ناخاوند نظر روزي چې دا لیچې په ښایسته ښکارېږي نو لیچو ته یې ببل واچوي چې دا ګوتو باندې که نظر روزي چې دا ګوتې په ښایسته ښکارېږي هغې ته ورته ګوتمه واچوي چې د غوږونو باندې دې ته ورته والې واچوي دلته جونګه واچوي پښو کې ورته پانځې واچوي دا په هر څه باندې په دې کالو باندې ښایسته کوي دا کارنګي چې په کوم ځای د سنت ژوندی کړو دا کشان الله پاک ځای باندې عاشق شي الله په خپل پیغمبر عاشق دی او څوک چې د پیغمبر پېښې کوي هغه باندې الله عاشق کېږي تفسیر قرطبي او حلماني لیکلي دي چې د فرعون لښکر کې 12 کسانو الله رب العزت هغه ټول تباه کړل په بهیر قلزم کې غرق کړل یو کس هغې ته صرف پاتې شوی چې ټول هلاک شو چې ویې کتل یو کس پکې بچ دی او هغه هغه قوم چې موسی علیه السلام پوزې راوستی و دې جوګه موسی علیه السلام چې به کله د فرعون دربار ته راغی او هارون علیه السلام په تشکیل باندې دعوه کړه فرعون له به درباریانو له به دعوه ورکړو نو دې جوګو بهرو بیا چې ورته نو د موسی علیه السلام په شان د حمزه هغه شان کړکۍ او هغه شان جوبه مکمل نقل به کړو نو چې موسی علیه السلام ورسوي نو دا به هغې نقل کړو پیسې به ورکول موسی علیه السلام به هغه ته هغې میاشت به رکاوټ دا به هغه پیسې کولې دم چې موسی علیه السلام کله دعوت شروع کړو نو دا به هغه ګولیه شروع کړو دا به هسې به پیسې کولې نو چې ویې کتل دا ګویان وایي د دغه سړي نه موټر ټول ځای ته پوزه نه راغله وایي دی د نور سره دی خو د مخکې په کار یې سره کړی دی دې څنګه پرېښوده الله رب العزت وحی وکړه ای موسی څنګه مې هلاک کړی دی زه په تا باندې مینې ته زما محبوب مې ستا پېښې کړی وې زما غیرت چې دی نو دا نه ګواره کوي چې څوک ستا پېښې وکړي زما د محبوب پېښې چې څوک وکړي زه هغه نه هلاک کړم ستا نه کړی کړو ځکه مې په دې پرېښوده صرف ستا په دې پرېښوده چې د موسی علیه السلام صرف څوک پېښې کوي هغه الله د عذاب نه بچ کېږي چې د نبي علیه السلام امتي د سنت پر نیت باندې د نبي علیه السلام پېښې وکړي الله به په هغه باندې څومره مینېږي چې موږ تاسو نبي علیه السلام ټولګه اپناوو بوټې ګیله چې دا موږ تاسو نیت وکړو که د چا ني که بلکل ني هغې نیت وکړئ او که د چا د بوټي نه کمئ نو هغې نیت وکړئ او دارنګې موږ تاسو چې لباس نو پنسې درځي باندې سیناب د پرتوب دغه اخلي چې د ګیټۍ نمبر یې درونیسي خیر دی یو توکو دپاره ډېر زیات ښایسته خوند کوي خو د الله د لعنت نه به بچ شي د قیامت په ورځ به د الله د رحمت نه محرومه نه یې بیا صحیح ده که نه انشاءالله او موږ یې ګیله په سر باندې ټوپئ
او یا پټه او پیزا او تجربه سره موږ الله یې عمل کولو توفیق راکړي زه په وو واسم تاسو په وو واسه نبی علیہ السلام الله خوشاله شي چې موږ د نبی علیہ السلام د سنت څخه مخالفت کړی دی ګناه څه دی د الله د حکم خلاف ورزي د نبی علیہ السلام د سنت مخالفت دې ته ګناه ویل کیږي چې موږ تاسو نه ټولو نه د دې مجلس ته وګورئ ډېر مبارک مجلس دی دا ټول خلک به تا باندې بیا ګواهي کوي د قیامت په ورځ چې الله زما په مخ کې د وباسلې وو دا دیوالونه راسه ورباندې انشاءالله ګواهي کوي او د مرګ ورځې سپارښتنه لري چې موږ د توبه له دنیا نه لاړ شو ما سره ووایي بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباطل بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين دې سره موږ ټول الله وبخلو اوس یو خیراني خبره درکوم چې څومره غواړي چې زه الله او پیغمبر سره مې مینه محبت سره وشي او د قیامت پر ورځ د نبي علیه السلام په قدمونو کې راته ځای نصیب شي او د دنیا نه کامل ایمان سره لاړ شم او د الله او د هغه رسول صحیح مینه او عاشق جوړ شم نو هغه د یو پنځه کارونه کوي پابندۍ سره روبې کا استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سلسله سارا مقام راوړل بیا دسا ناسا پملاسا په پټي کې په دفتر کې په کور کې زنانه کور کې ارزه کې ویل شي تاسو او په دې شریف نبی علیہ السلام باندې کم از کم سلسله سارا مقام او چې څومره ډیر وای نبی علیہ السلام په دونه زیات نږدې او محمود غزنوی بادشاہ کے شعر روزانہ بابا 30,000 پیری کرو شعر 30,000 پیری کرو شعر بادشاہ کے شعر سب اللہ خلق اسم بزرگون 1 لاکھ پیری درز کرو شعر پیدا سکتا اللہ بہت ہی برکت سب تاسو کے تجربہ ہو گئی تاسو بہت ہی کتر شعر تاسو دزر پیری سیوا کرنا تو سب بہت ہی تاسو سر پیری وائی خوب آسان ہے باقی ہے کہ سر پیری دا معجزه خو دا کرامت خو تاسو ویلي دا شی بل ویلي اړو دا څه د الله په ټول کې پټې دا شی چې څو د ځان په نه سیوا او د الله د حبیب دیدار او ان شاء الله صلى الله على محمد وآله وسلم وصلى الله على محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم دام شوقي الله بيحب حاجات كل النبي عليه الصلاة والسلام إذا هو النسبية وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم هذا شوقي روزانه د 500 میں سیوا ہوئی انشاءاللہ سروے کو بدن بدلا حبیبی صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم دا جسو ډېر وای ضرور خامخا ورته نبی علیہ السلام دیدار کیږي انشاءاللہ او دا سدرین کا قرآن پاک تلاوت روزانه کوي یو سپاره کني مسپاره کني او هغه نه سره قرآن تلاوت کوي او چې قرآن نه دی ویلي نو دلته د جماعت کې قرآن خو د یقیني که هر څو عمر دي دلته د مرګ نه مخکې قرآن ووایه شروع یې کړه که مرګ درته راغلی په دې کې قیامت په ورځ به قرآن خانو سره انشاءالله راباسي او که دلته ترجمه کېږي نو ټول به په پابندۍ سره کېږي دا د قرآن حق دی وایه دې نه به ځان خبرې معنی او څلورم
سیزنا وقت اللہ تفت دینا چا اللہ مسئلہ دی اللہ مدبوری صرف سوچ سر تعلق سر دی فضول سوچوں مبالت وقتنا بالکل باشی چا وقت ذہن دی رہی چا اللہ مسئلہ دی اللہ مدبوری لگونا ہم انشاءاللہ باشی اما تقول مشعبو عمل کو دے تاسو نے مہمات فائدہ کرے تاسو کو انسان عمل صحابہ مازدیگر یا صحابہ مخام مازودان دو درس دوزر صحابہ مخام صحابہ مازودان جو 15 منٹ دینا فموزنا بس ستر کے بڑے کا سر معمولی کر دنیا اپنے کسی دن نظر خالی کر علامہ تقولی داللہ عزت رفنا نورات رحمتنا دزجر رام بشکر زمان ازرت آتنکی بدی سینہ کے الٹا تینا دو بدفقات نظر خلاتا دانوب زمان ازرت آتنکی و زمان ازرت گناہ دگندگی نصفاکی جو 15 منٹ آدھے تصور ہوگا جو زمان ازرت دور نٹکی تجھ صرف نیاتو کے لالا طرف نبدور اپر رشکو انشاءاللہ اور یہ 15 منٹ آپس پہ ہوئے زمان تک تجھے دیتینا دو بدفقاتا دا زیوی اللہ خلی منوئن تمہارا زیوی اللہ لگوئے اب ابدی سر کوئی انشاءاللہ انزل الشر من نوزیات ایک چکے مفائدے کے رہا دانا کھول کے درد زید مواری اپنا انشاءاللہ ابدی سر کر دو اپسی تعالیٰ کو کر زڑا حالت عبادت نشن بیاتا ہوئے چلے ہوئے اللہ صاحب نے خبر تعالیٰ پیدا ہے کڑوا بڑا خبر کا سب انشاءاللہ بدیش ابدی سر کوئی نہ انشاءاللہ اللہ عزت زمان داناس دعوة دل دا اجتماع دا سقل دبار یا قبول و منظور کی دعا الحمدللہ